سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نبی متعلق جانان فرمائی محمد الرسول اللہ تاسو ٹولو آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ جانان فرمائی چیزا دی طلباء دا پارا دا دی ناظر اخوان دا پارا دا دی حافظان دا پارا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها و حتی الحوت بیسوئی لیصلون ننے یاد دکھے سواتی ہے دا خو یاد ہو گنا خیر تکرار کو تقریر کی میں تکرار کو زمان تقریر ہم سب کل یو طرف بزی کل بل طرف بزی لگ پاکی تکرار کو زکر تکرار سر سیس پخی تکرار ہولی کی سیس پوکش محبوب خدا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا دے ناظر خواه دا پارا دا دے حفاظ دا پارا دا دے قرآن تا دا ناس دکون کو دا پارا دا دے خودن کو دا پارا رب کائنات فرمائی پرشتی ہم پس مکی اسمان کی چی سہم دی دا ہم تردی چی میگان پسڑو کے تردی چی میان پوبو کے دا دے معلم دا پارا دا خیر دعاگانی کئی دا بخشش دعاگانی کئی دا دنیا پا مخبانی ذری ذری چلی کاغ جمادات تی حیوانات تی ہر سے چلی سمر انٹیٹیز چلی رب کائنات محبوب فرمائی ہر ٹیم دا دے طلباء دا پارا دا دے علماء دا پارا دعائی خیر گئی چھ رب کریم دا دی سوا پہ بخشش ہوکا عمر درنا کھلے سٹیٹس تا گو رہے ولی تازو دیر غٹ سٹیٹس والا کھلے ہائی پروفائل والا خلق دا سوک دی علماء دی ویل سٹیٹس والا خلق دا طلباء دی او ما یو ځای کې دا خبره وکړه شیخ صاحب مولانا فضل و مولا صاحب دامت برکات موالیه چې زما د ناظرین زما د نورانی قیدی طالب علم 22 ګریډ افیسر دی دلته ویلې د 22 نه پورته څه شته نه چې ځکه پورته زه لا نه پاکستان کې صرف وای 22 چلیږي نو زما مدرسه کې چې کله دا طالب کینی نورانی قیدی تا نو دیتا دا 22 گریڈ تمغه ولګي سٹار وته ولګي څه وته ولګي سٹار وته ولګي او کله چې دیتا سٹار ولګي نو دا سٹار شي دا چې کله سٹار ولګي دا سٹار شي او دا ټول سٹار دا د دین په میدان کې د شریعت په لاره کې یو دلیل له حجت د حقانیت یو نشان دی ما ته پکې چا ووي زه هم څه لږ فضایل هم وویم لږ مسایل هم وویم لږ ټکونه هم وکړم دوايانې هم ورکړم پته نه لګي بیا به زه چا سره مخامخ کېږم که نه ما په حدیث باندې عمل کړی زما هر یو مونځ اخرنی مونځ شیخ صاحب شته که نه جي دا حدیث شته که نه زه به دې 100% عمل کوم زه چې کله الله ته ودرېږم نو زه هم کېږي شي بیا سجده میلاو نه شي کېدای شي زه ستاسو سره بیا مخامخ نه شم نو زه به هره طرف ته داسې لږ لږ ځم تاسو به دا نه وایئ چې یو موضوع ولې ونه چېړله ما ته حضرت اجازت راکړی و چې څه وی نو وایه او که ده مال اجازت نه یې راکړی هم پروا نه وه ما به ویله ځکه نه د وخت د پابندۍ اتکړۍ منم او نه د یوزګي د نظم ساتلو بیړۍ منم زما خپل سنت کې خپل ټیم باندې بیان کوم که څوک کور ته ځي که څوک بازار ته ځي نو تللی شي زه به خپل ټیم پوره کوم او ما خپل ټیم کې لږ ټیم پاتې دی نو ما چې زه څه فضایل هم وویم نظام الدین صاحب هم راغلی ډېر د لرې نه خو د دې ځای لرې دی نو لرې ورته مه وایه کوربه دی خو تاسو به هم څه تش نه ځئ د علما خوا دا د خیر نه خالي نه وي
د طلباو سره ناسته دا د پیدې نه خالي نه وي دا مجلس والا بدې مجمع کې ناست او سپینګیرو تاسو مو واورئ او مشرانو تاسو مو واورئ که زما اواز بار ځي تور سرې دې مو واوري د دې مجلس اورېدل دې ته ناسته دا ټول خیر خیر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به بانګ دخل ووایئ صلی الله ذکر بالجهر کې څه مسله نشته مفتی صاحب زه خو مناظر نه یم جایز دی ماشاءالله یاره داسې مناظرین ملوي ما یو ځلې مفتی صاحب ته وایي زه ډېر وګرځېدم خو ماشاءالله ډېر په کم عمر کې ستا نه الله ډېر کار واغسته زه دې تپوس کوم څوک دي وایي حنفي یم چا سره سبق ویلی زه د مفتی صاحب شاګرد یم ما یاره داسې وړوکی هلک و دومره لوی کار دومره عظیم کار چې الله رب العزت د مفتی ندیم صاحب دامت برکاتهم العالیه نه واغسته الله رب العزت دې د هغې درجات نور بلند کړي او زه به له دعا دا کوم یا الله نورې تېره کړي نو ذکر بالجهر به ټیک دی طرف ته مې ذهن لاړو یا ساتئ یو بله خبر راته کوم د نوجوانان احناف د میدان قائد زم څوک دی پوره نوم ووایئ په ادب سره الف لام پې نه داخلې المحمودي او که نه شکایت پورته کوم چې صرف محمودي ویل او په نکیره کې ورغورځولې المحمودي څه المحمودي د مناظرې په میدان کې د ډیبیټ په میدان کې که د حنفیت څوک ترجمانی کوي نو د هغې سره به دستخط د ندیم المحمودي ضروري پوه شو که نه که ډېر هم ښکرور دی که ځان ته ډېر هم څه وایي خو چې د مفتی صاحب اجازت نه وي هغه به د مناظرې په میدان کې قدم نه ږدي دې ته وایي د قائد اتباع او زما د مشران مولانا صاحب په لار بهر ووتو مشران پکې ینم الله رب العزت محبوب هدایات دي چا د قائد څه وکړو تابعداري وکړه اطاعت یې وکړو د چا وکړو د زما اطاعت وکړه د قائد اطاعت د محمد رسول الله اطاعت نو په دې کې دا ځینې ملګري پوهه کا ٹھیک ده جي که نه ما ته دومره میدانونه راغله زه نه کوم کولی شم ویم زما سرخیل شته که هغه وي چې دانګه میدان ته نو ما به دانګلي نه وي بیا نو به ما دانګلي وي سخت لاړم صحیح لاړم اعتدال ته راشم ښه ښه صدر صاحب وایي لږ اعتدال نو الحمدلله ثم الحمدلله د دین کمی شعبې دي که زه تاسو ختم نبوت میدان ته بوځم نو د وخت له منه تنګه ده زما اکابرو زما مشرانو ما ته چې کوم پیغام راکړی دی په دې انداز کې راکړی دی دا عمل په میدان کې راکړی دی نقشه کشي کړې ده منظر کشي کړې ده مولانا قاضي احسان احمد شجاع آبادي رحمت الله علیه متعلق جسٹس امیر حسین خبره کوي وایي دا هغه عاشق دی چې موږ ورته ووي چې د خپلې خبرې نه واوړه د پلار جنازې له به دې پرېږدو د پلار شکل مبارک کتو له به دې پرېږدو دا هغه قاضي احسان دی چې هغه د پلار مخ کتو دپاره هغه د حامي یعنی هغه ونه منله چې یاره که ته ما د ختم نبوت مشن نه په سایډ کې زما نه دستخط اخلي زه د پلار مخ نه ګورم خو د محمد رسول الله څخه خیانت نشم کولی او یوازې نه او یوازې بابا جان نه ګورئ زه په جذباتو کې نیم شیخ صاحب د اکابرو د تاریخ ترجماني کوم د چارصدۍ په دې علمي ځمکه باندې د دې مجاهدینو په دې ځمکه باندې د علماء دیوبند
بدې سربې ځمکې باندې یوازې بابا جان نه دی واورئ ای اورېدونکو د دغې نه بعد د قاضي احسان احمد شجاع آبادي رحمت الله علیه په خپل اکلوته بچی وفات کېږي د دنیا نه تشریف وړي دوی ورته بیا پیرول باندې خبره کوي وایي که ته د دې مشن نه اوړې موږ به تا د بچي هغه کتو له پرېږدو جنازې له پرېږدو قربان شم د علمای دیوبند د هغه بچي نه ورته وایي زه ناموس رسالت باندې سمجوته نشم کولی زه به د خپل بچي سره آخرت کې ملاقات وکړم او خپل جانان سره بې وفایي نشم کولی او زه یو بله خبره هم کوم ځینې ملګري ما ته یې پخوانۍ کیسې کې نازاري صاحب خو اوسنی بچی دی د دیوبند دا خلک ما ته وایي ته د صحابو کیسې کې نو امیر حسین د کلکتې د امرتسر خو هغه خو د ګاډو کاریګر دی که نه اوسنۍ خبره ده څه لرې خبره نه ده هزاروي صاحب د بچي څه نوم تاریخ ګورئ تاریخ په تاسو کې حوصله راوړي تعریف په ستاسو مضبوطوي په خپل موقف کې د هغې د بچي نوم زین العابدین زین لږ تکرار به کوو که نه شیخ صاحب تاسو قارئ او ټایم مې خو ډېر وانه نه بس قابل زین العابدین کله چې د معاصرې د بپا په ځمکه باندې یو قادیاني بیان شروع کړی دی عقیده د ختم نبوت باندې ډاکزن کېږي هغې ته نقصان رسوي زما دغه هزاروي غلام حوس هزاروي دغه د دیوبند دغه روحاني بچی د هغه ځګي نه روانېږي بچی زین العابدین د تبې په صورت کې د مرګ په حالت کې پروت دی ښځه ورته وایي مبارکه چېرته روان یې وایي نن د ناموس رسالت د حفاظت دپاره روان یم د کور نه وځي کله چې ریلوے سټیشن ته ورسېدو یو اس باندې سوار ورته پیغام ورسو وایي بچی دې وفات شو بچی جنازې ته راځه د هزاروي صاحب هغه الفاظ نن به دې مجلس کې د دیوبندیانو دپاره د حنفیانو دپاره مشعل اراده د ختم نبوت د ورکرانو دپاره مشعل اراده د تقلید خبره ده نقش قدم باندې د تلو دپاره د حوصلې ورکولو دپاره پیغام دی په هغه ریلوے اسټیشن باندې هغه استازي ته وایي بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت فرض عین ہے میں فرض عین کے لیے فرض کفایہ کے لیے فرض عین کو نہیں چھوڑ سکتا نو بدې څیزونه دې موږ څوک نه دی ځکه موږ ته قرآن کې اعلان دی او دیوبندیان په 100% ورغلي دي آیات ته غوږ شه تا دا کوټ هسې اغوستی که نه تشکیل دې کېږي نه هسې په مینه کې به دې کې ثواب دی ماشاءالله اب اوس مجاهدین راله نوم درته د امیر نه علم هغوی دا المجالس بالامانه وایي مشر وایي چې د افغانستان ته راولئ چې موږ یو نظر وګورو زه د مجاهدینو م آیډیل یم وګورئ که دا درې کم دا کار پرېږدم به شي زما د دې وجود څه نه ده دا د دیوبندیت د کار څه خبره ده ورې دا ځینې خلک وایي ته خپل یم زه خپل نه یم زه خپل دیوبندیت یم زه دا حقاني بچی یم زه حقانیت یم ما پکې خپل ذات پیلی چې دا چمړه ده او دا ډوکي دي او دا لاسونه دي نه زه د کار خبره کوم او کار زما حقاني کار دی کار زما دیوبندي کار دی او په کار ده چې هغه وویلی شي په کار ده چې د هغې بیان وشي نو بهرحال زما اکابرو ما ته په وړاندې تلل ښودلي دي وروسته کېدل نه دي ښودلي که هغه د هر میدان کس دی مفتی صاحب څه مې ګپ لګو مې د دې خلکو دا خیال و چې مفتی صاحب باندې مونږ ګولۍ وورو شهید به کړو د حنفیت د میدان سپاهیان به ختم شي مفتی صاحب محترم خو داسې بزغلي کړلي دي که کورم ته ځې که درو ته ځې که تورمنګ درو ته ځې که چترال ته ځې په هر ځګي کې په هر علاقه کې به تا ته وړوکی او غټ مفتی نبي په نظر راځي
او شیخ صاحب تاسو وکتل زمونږ دا کادر لاړه دا پروګرام ودرېده کمزوری شه نانوتي صاحب لاړ ګنګوهي صاحب لاړ هزاروي صاحب لاړ مفتی محمود صاحب لاړ رحمت الله علیه لوی لوی مشران قاضي احسان صاحب لاړو شیخ یوسف بن نوری صاحب لاړو عبدالحق بابا لاړو شهید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمه الله لاړو ټول خلک د الله ملاقات ته لاړه د جانان ملاقات ته لاړه میشن ودرېده او که ته وګورې مفتی صاحب دا شی ضرور نورم تیزي او په مخ په وړاندې روان دی نو اغیارو ته هم پیغام ورکوو چې ګوره بڼ د زمرو نه خالي کېږي د دیوبند یو کمزوری بچی مزمری دی ځکه چې د دې مشرانو چېرته بېغیرتي نه ده کړې د دین او د شریعت په لاره کې کمزوري نه ده کړې نو اعلان د چا دی د قرآن دی بس دغه آیات مبارکه یو ټوکړه ویم چې زما ایمان ته الله مزید توقیت راکړي او ستاسو کې تازګي راشي الله رب العزت فرمایي سورة الاحزاب دے گورے بدے آیات کی تاس حقانین پا نظر رازی بنورین نعمانین پا نظر رازی حقانین دا دارالعلوم دیوبند دا قاسم العلوم بچی پا نظر بان رازی دا پا سٹیج بان ناز زما پا خواہ کی دالوی جلیل القدر علماء دا دی آیات مصداق و تفسیر پا نظر ڈیفینیشن پا نظر رازی چھ رب کائنات پخپل کلام کے سورة الاحزاب کی فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا چکل تاریخ تزم ہزاروین دگا کار کرے چھ بچی پریخی دی شجاع آبادی ہم دگا کار کرے چھ بچی پریخی دی کدی مجلس ترازم دا مجلس نکبار ازم دا سیاست میدان تا دا فقہ میدان تا دا حدیث میدان تا او ستاسو آگا کارزار تا گزر تدریس میدان تزم دا سپینگی رو گو رہی دا ولول پگڑے گو رہی کدے تبلیغ پا میدان کی گو رہی دا 400 دیر خلق بوس پا مالدیو کی یا پا سوڈان کی یا پا الجیریا کی او گو رہی دا دیوبند بچے آگا پل کور پریدی پل خزا پریدی پل لون پریدی مور و پلار پریدی گو رہی دیوبندی دا دغی آیات تفسیر دے اعتراض بنکے گنی او گورا مشاہدہ کا مفتی سے محترم شیخ سے محترم تم کلا میدان ورکم او گورا مشاہدہ کا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم چې مؤمن سړی تبا محمد رسول الله د هر سنګرانوي د خپل مال نه بګرانوي د خپل جان نه بګرانوي د پراپرټي نه بوته ګرانوي د ښځې نه بوته ګرانوي د لور نه بوته ګرانوي د بچي نه بوته ګرانوي د زوی نه بوته ګرانوي د دادا نه بوته ګرانوي د اپۍ نه بوته ګرانوي د وطن نه بوته ګراني همدغه تفسیر د دغې آیت مبارکه ډیفینیشن د هغې نقشه د هغې منبع زه چې ګورم علماء دیوبندی بہر یو میدان کی دوی چرد پشان دی کتلی ہم دتاکی آیات تفسیر دے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم چاول جانان دے بے جہان دے دانوی چاول زان دے بے جہان دے پختو دے گندن آرو جنازم علماء دیوبند بعمل سرویستی دا اور بلغ آیات بانے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم بچی آخر رخصت شویدی دوی دلتا پا جیلون کی پراتری حملے بھی شوی دی بمبلاستی بھی شوی دی پلزانی دا دین دا پارا بلکل پا داو مانی خود دے ہم دا دقی آیات تفسیر دے زین الوین دا دی شیوخ لتا پوس ہو گئی پا دی آیات مانی علماء دیوبند 100% روان دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نو لور مې ډېره زیاته بیماره وای شه ما ته ښځوي ته ځې او روزانه نه شپه او نه ورځ ما ورته وي کله چې زموږ رشته کېدله دا خلک ما ته وایي ته په منبر د ښځې صفت کله چې رایه شو ای بې غیرته زما د ښځې نه د پلډر والا سیارانه شته نه د تره زوی لیدلې ده نه د ترور زوی لیدلې ده
نه د ماما زوی لیدلې ده نه زما وروڼو لیدلې ده د عایشه علی البنات هغه روحاني بچی چې د صحابیاتو طرز زندگی کوي د صحابیاتو په طبیعت باندې الله رب العزت ان المسلمین والمسلمات آیاتونه رالیږي اوس وایي صحابیات د حدیثو ډک کتابونه دي د صحابیاتو صفت پکې شوی دی زما ښځه د صفت قابل ده چې په نن دور کې لیور نه ده لیدلې ترور زوی د خپل تره زوی د ماما زوی نه ده لیدلې ستا ښځه ستا لور ستا خور هغه پیلډر والا سم یارانۍ د دکاندار سم ګپ لګوي او د صدر سے وہ اعتدال تم میں التا مطلع اعتدال نہ کہ خجی بس صدر سے وہی دې دا کاروان زما ډېر خوښ دی ټول مې خوښ دي خو په دې کاروان په زانګو کې زه لوی شوی جمعیت طلبه اسلام زما مور ده ما پکې ډېر څه زده کړي دي ابتدایي قدم چې د دیوبند په تنظیمونو کې ما خو دی د نامه په جمعیت طلبه اسلام کې خو 1998 کې ګورنمنټ ډیګري کالج ته مرګري چې کله صدر شوم هغه زما ابتدایي سټیج نور ده ته پته ده نو ستا مې ومنله منې که نه خبره مې څه کوله نو ما ورته وایي ما زمونږ کله چې رشته کېدله نو ستا مور او پلار چې د یو عالم پسې تلي چې ستاسو د کور عالم دی د هغې ورته جواب کې څه ویلي جو خاموش ما یې ګوره نکاح نه مخکې تا ته پیغام تللی او تا وایي چې ټیک ده چې ورینه په ښځه د دین په لاره کې نه د مور پروا کوي نه د پلار پروا کوي نه د دوکان پروا کوي نه د پټي پروا کوي نه د ځان پروا کوي ورې شپه ورځې پته نه لګي نو که نکاح ته ها کې نو وکړه نه دې به د هغه ورک سړی دی نو ما یې تا ورته ویلي چې ټیک ده نو ما یې اوس د خبرې نه مه تښته عایشه به الله وکړي ما یې زه لاړم چارسدې ته دا فکر ما ته شیخ صاحب دیوبند را کړی دی دا سوچ دا ما ته دیوبند فکر را کړی او زه د دیوبندیانو ښه سخت مقلد یم 24 घंटे به ګورئ لګیا یې که نه د څه دپاره تاسو 20 کاله وشو شیخ 24 سال سوچ کوئ د ده دا ګیره څه دا پینټ باندې نه ده سپینه نه پرې واوره شوې ده ماشاءالله ماشاءالله 26 سال واورې او بیا او پرېږدې نه او سوال نه پیدا کېږي دا د نادوتوي بچی دی دا د ګنګوهي بچی دی دا د هزاروي بچی دی هغه هم په هغه ماحول کې قبر ته کوزېدو چې د دین د حفاظت په هغه ګرمه کې لګیا و موږ د هزاروي بچي یو رحمت الله علیه موږ د قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن ورکران یو هسې لږ سوچ وکئ لږ سوچ وکئ یاره هغه به خور نه لري مور به نه لري بچی به نه لري تاسو یې چېرته شپه په ډېره اسماعیل خان کې ولیدله آسان کار دی مفتي صاحب ډېر ګران کار دی نو په هر میدان کې الحمدلله موږ د خپلو اکابرو د صحابو نه راواله تابعین تبع تابعین ښکته راځه ائمه کرام د وخت زما امامان الحمدلله هم هغه طرز زندگی هم په هغه نقش قدم باندې روان دي کم آیت مبارکه چې ما مخکې وویله په هغې باندې اجازت اخلم چې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم دا کلیه و قاعده غلطه ده پښتنو د چارسدې د رجړ د امیر آباد واورئ چې اول ځان دی بیا جهان دی نه 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 د قرآن اعلان دی د محمد رسول الله اعلان دی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ما ته جانان وای د جانان رب کائنات وای د رب کائنات محبوب او معشوق وای چې اول جانان دی بیا جهان دی الحمدلله په مقدس مګي باندې د دې تفسیر بتاوستا د علماء دیوبند په شکل کې په نظر راځي الله رب العزت دې ادارې ته
ستاسو باره کې مې څه ونه وي خو یو مستقبل مې درکړو چې شکر دی د دیوبند په غېږه کې شکر دی سب بل طرف ته نه تلي طرف خو پېژنئ که نه آمین نو شکر دی چا په غېږه کې زه به د مفتي صاحب نور هم مطمئن کړم هغه کشر داسې لګیا دا ماله نه راځي ماشاءالله ستا په تلو سه به ځای خالي کېږي نه داسې بچي دې را شروع کړي دي کم کم اواز به بندېږي قیامت به راشي خو د دیوبند اواز به نه بندېږي او انشاءالله دا زموږ ډیوټي ده ستاسو د نظریاتو حفاظت په هم دیوبندیان کوي ستاسو د عقایدو حفاظت په هم دیوبندیان کوي ستاسو د ناموس او عزت ستاسو په کور کې د دین د عام کولو ذمهداري هم د دیوبندیانو په اوږو باندې ده او د دې علاقې او د دې وطن او د ګاونډ نه د پیرنګیز غلولو آتاش هم د دیوبندیانو په سر ولګېده سیده که نه اوس وایي چې په کم طرف لاړ شو څنګه وځو پښتو کې چې وایي په کم تاخ کې واچو دوی ته پته نه ده چې دا څوک د دوی په بیک باندې څوک دي خبره ډېره اوږدېږي خو شکر الحمدلله ستاسو به د علاقه او محله کې د دیوبند یو چینه روانه ده زه د خپلو طلباو ګلانو ته او د دې والدینو ته مبارکباد پیش کوم چې هغه حقیقي د عقیدې محافظ فکر نوجوانان احناف سره دوی منسلک دي علماء دیوبند سره دوی منسلک دي د عوامو امیانو ته مبارکباد پیش کوم دا انس رضی الله تعالی عنہ دا حدیث مصداق یې تاسو چا د چا سره مینه وکړه جانانو یې دي ورسره په آخرت کې هم وي انشاءالله تاسو به د دیوبندیانو سره په آخرت کې هم یئ ولې چې تاسو سره په دنیا کې مرسته او ملګرتیا کړې ده په شا ورسره کلک ولاړئ الله دې د دې علماو سره د دې ادارې سره ستاسو دا رشته نوره کلکه او مضبوطه کړي او انشاءالله قاسم العلوم به آینده تاسو ته د شاخونو په صورت کې واړه واړه مدارس هم درکوي او خپل مشن چې کم ورته د جانان نه ملاو دی د الله رب العزت د غار حرا په صورت کې ورکړی دی د دې مدارسو په قیام کې به ورځ په ورځ باندې اضافه کېږي او دا قوم به دا پښتون به دا مؤمن به د تورو تیرو د رواج او د رسم نه راوباسي د غیر د طریقو نه راوباسي او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په طور طریقو رڼاګانو ته به راوړي الله رب العزت د دې ادارې محافظ شي د دې طلباو د محافظ شي د دې علماو د حفاظت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله